نن د بجلی خبره کیږي سور وزیر اساسه اورم ویزه په معنی سرکاري خلک ګرځي او چې اسلام آباد کې فیصله شوې ده چې په پښتونخوا کې د بجلی غلا کیږي دا غلا بند کړي چې زما په صوبه کې خدا بجلی نه په تیلو پیدا کیږي او نه په ګیس پیدا کیږي زما بجلی په دې صوبه کې په اوبو پیدا او دا اوبه مال خدای را کړی دي دا سیندونه مال خدای را کړی دي نو چې په اوبو باندې یونټ په 100 پیدا کیږي خیر دی ماته یو په سلور حساب ته په 3 روپے جوړه مال په 12 راکا مال په 14 راکا چې مال د لسونه والا تر د 14 پورې یونټ راکې یو پښتون بم دې ته نه مجبور کیږي چې به کونډې لګي خو چې زما بجلی په سلور جوړيږي او که بجلی تمہارے په سلويختو په 500 باندې راکې چې کومه بجلی په سلور جوړيږي او ته مال په سلويخت راکې خو تاسو دا کوم چې دا د غریبۍ په وجه د ګران یونټ په وجه باندې دا لګه بجلی څوک استعمالي دا غلا کوي او کنه دا سلور دا یونټ مال په سلويختو 500 راکې دغه اصلي غلا دي دغه اصلي ډاکوان دي غلا خو دغه ده ډاکه خو دغه ده او بیا امدنم نه راکې بجلی خو ارزانه ځکه نه راکې چې بیا تا ته پته ده چې کدا بجلی دلته ارزانه شو نو فائدې پښتنو ته ده او دویمه ده چې بیا د چاکار سره چې په کراچۍ کې او په لاهور کې کارخانې لګي په فیصل آباد کې کارخانې لګي چې دلته ریټ کمی بیا خو به هر کارخانه‌دار وي چې زه پښتونخوا ته خپله کارخانه او سرمایه وړم چې دلته یې ولګوم بیا په دې کې چې کوم زموږ برخه ده او منافع ده هغه پیسې موږ ته پوره نه میلاویږي اخري ځل چې دوی سره حساب کتاب کړی نو هغه د نن نه 14 کاله مخکې شوی و اسلام آباد سره حساب کتاب وابډې سره حساب کتاب او هغه حساب کتاب بل چا نو کړی هغه حساب کتاب سرې جنډې ستاسو په حکومت کې کړی 125 ارب روپۍ ته موږ راوړی